علیہ السلام الله رب ذوالجلال پیدا کړي. فرشتو تویا اے زما فرشتو زه آدم علیہ السلام پیدا کو. نو د فرشتو نه مشوره واغستا. فرشتو خپل مشوره ورکړه. الله رب ذوالجلال ورته فرمایل تاسو مشوره غلطه ده، تاسو په دې نه پوهیږئ. علا کل حال آدم علیہ السلام د پیدایش چې کله الله رب ذوالجلال اراده وکړله نو جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل لاړ شه او د ځمکې نه خاوره راوړه. د دغې خاورې نه حضرت آدم علیہ السلام پیدا کومه. حضراتو الله رب ذوالجلال دومره عظیم انسان، دومره عظیم شخصیت د خاورې نه پیدا کوي، د سرو زرو نه پیدا کوي، د سپینو زرو نه پیدا کوي، د جواهراتو نه پیدا کوي. اگر چې دا تمام سیزونه الله رب ذوالجلال د انسان د پایدې لپاره پیدا کړي دي، خو نه د سرو زرو نه پیدا کوي، نه د سپینو زرو نه پیدا کوي، نه د ملغلرو نه پیدا کوي او د خاورې نه پیدا کوي. ولې پسرو کې ماده د انفعالیت نشته ده، پسپینو زرو کې ماده د انفعالیت نشته ده، په ملغلرو کې ماده د انفعالیت د اثر قبلولو نشته ده. کو اثر قبلول دی دا په الله رب ذوالجلال په خاوره کې اخودي دي. دغه خاوره دا یو دانه راواخله، دغه خاورې ته ورواچوه، خو ښکلې بوټی ته الله رب ذوالجلال را اوچت او دغه خاوره دغه دانه په سرو زرو کې زر کاله کېده، په سپینو زرو کې کېده، په ملغلرو کې کېده، دا به وده اونکي. د احسان ماده اومم په سرو زرو کې نشته دی، په سپینو زرو کې نشته دی، په ملغلرو کې نشته دی، په تانبې کې نشته دی، په پیتلو کې نشته دی. د احسان ماده الله رب ذوالجلال دا په خاوره کې اخودې ده. خاورې ته څه ور واچوه، دغه خاوره درله هر څه راوچتئ. دویمه فلسفه پکې دا ده، حضرت آدم علیہ السلام الله رب ذوالجلال د خاورې نه پیدا کړی دی. دیکھے دی طرف ته اشاره ده چې اے انسانا ځان پشان د خاورو کا، ځان پشان د خاورو کا، خپل اصلیت ته رجع وکا، خپل اصلیت ته لاړ شه. ته ستا اصل خاوره ده، په دغه خاوره باندې خلک خپې ایږدي، دغه خاوره باندې خلک ګرځي، دا خاوره غږ قدرې نه کوي. بیا دغه خاوره ده، په دغه باندې ګلونه راخیږي. خاک شد خاک تو بی روید گل که بجز خاک نیست مظهر گل. وای خاورې شه چې ګلونه در باندې را اوخیږي، ځکه چې بغیر د خاورې نه ګل نه راخیږي. نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ځان خاورې کا د الله حکم ته. علا کل حال آدم علیہ السلام الله رب ذوالجلال چې کله پیدا کو، جبرئیل علیہ السلام راغې ځمکې ته حکم کوي ستانه خاوره وړمه. الله رب ذوالجلال ته خپل نایب پیدا کوي. جبرئیل علیہ السلام چې کله دا خبره ځمکې ته وکړه، ځمکه ورته وایي زمانه چې دا خاوره ته وړې او الله ته خپل نایب پیدا کوي، د ده به څه حکم وي؟ الله رب ذوالجلال د څه دپاره دا پیدا کوي؟ جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل کو د الله حکم اومنلو جنت ته به داخل کی، د الله حکم اونمنو جهنم ته به داخل کی. نو وای د ازمکه را گویا شو دی جبرئیل علیہ السلام ته چې زمانه خاوره ما وړه، زما جز به جهنم ته ننوزي، په هغې باندې به د جهنم اور بلیږي، زمانه دا خاوره ما وړه. او بعض روایاتو کې راځي چې کله ځمکې دا واورېدل نو وایي ځمکه په جړا شوله او د ځمکې نه دا چینې چې دي دا اوبو دا چینې ته راووتلې، دا د ځمکې جړا ده.
چې تر قیامت پورې به دا بهیږي. جبریل علیه السلام واپس شو، اسرافیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، د ټولو ته ځمکې دغه فریاد کو چې زمانه زما جز موړی چې جهنم ته داخلي. اسرائیل علیه السلام الله رب ذوالجلال کله را اولېږلو، ځمکه هغه تم فریاد کوي چې اسرائیل علیه السلام خپل لپه راډکه کړله چې ما ته د الله حکم ستانه زیات محبوبه دی، د الله حکم دی کو ته هر څه وې زه دا خاوره وړم. 16 قسمه خاوره مفسرین وایي چې د آدم علیه السلام په جوړېدلو کې 16 قسمه خاوره شامله ده. په تمام کائنات کې 16 قسمه خاوره ده. دغه 16 قسمه خاوره الله رب ذوالجلال په تخلیق د آدم علیه السلام کې راجمع کړله. د دې وجې نه وایي په څوک دا وایي چې په دنیا کې 100 قسمه انسانان دي، نو 16 قسمه انسانان دي په دنیا کې. څه سره دي، څه سپین دي، څه تور دي، څه خړ دي، په چا باندې ویښته راخیږي، په چا باندې نه راخیږي، د چا اخلاق یو شانتي دي، د چا بل شانتي دي. دا تمام د دغه خاورې کمال دی. 16 قسمه خاوره د حضرت آدم علیه السلام په تخلیق کې شامله شوله. حضرت آدم علیه السلام چې کله مکمل شو، مفصل واقعه د وخت ډیر کم دی. آدم علیه السلام کې الله رب ذوالجلال روح اچي، ډانچه تیار شوله، مکمل شوله. کله چې په آدم علیه السلام کې الله رب ذوالجلال روح ور اچي، نو د سر د طرف نه روح شروع شو. نو چې کله د حضرت آدم علیه السلام سترګو ته روح را ورسېدو، خپل جسم ته ګوري، بیا دې کله دې پوزې ته را ورسېدو، نو په دغه ټیم کې حضرت آدم علیه السلام انټوشي وکړو. چې کله انټوشي وکړو نو لا خولې ته روح نه دی را رسېدلی. کله چې خولې ته روح را ورسېدلو، په دغه ټیم کې حضرت آدم علیه السلام الحمدلله وی. نو د آدم علیه السلام اول فعل الحمدلله دی، اول قول الحمدلله دی، او اول فعل دغه انټوشي دی. د دې وجې نه چې یو مسلمان انټوشي وکړي نو دله پکار دی چې دې په دغه ټیم کې الحمدلله ووایي، او خواته ورسره څوک وي نو هغه دې ورته یرحمک الله ووایي، او دې بیا په جواب کې یهدیکم الله ویصلح بالکم ووایي. فرشتو ورته دا ووایي. کله چې آدم علیه السلام انټوشي وکړو نو الحمدلله ووایي، فرشتو ورته یرحمک الله ووایي. حضرت آدم علیه السلام یهدیکم الله ویصلح بالکم ووایي. حضراتو دا ویل سنت دی. دا جواب ورکول دا ضروری دی مسلمان د پاره. په دې باندې بیا چرته مکمل خبره وکړو. نو حضرت آدم علیه السلام کی روح روان دی، لا خپو ته نه دی رسېدلی، روح نیمې ته ور ورسېدلو. حضرت آدم علیه السلام را پاسېدو، لا خپو کې روح نشته، څنګه پاسي؟ واپس را پریوتلو. الله رب ذوالجلال او فرمای خلق الانسان من عجل، دا انسان د توندۍ نه پیدا شوی دی. آدم علیه السلام توندی کړی دا، جلدی کړی دا، نو اولاد به هم رالګي، دی به په هر څه کې توندی کوي، او هر څه کې به دا وایي چې دا کار دی زر وشي. هر انسان دا وایي، د توندۍ نه دی. کله آدم علیه السلام الله رب ذوالجلال مکمل کو، وی ورشا فرشتو ته سلام وکا. حضرت آدم علیه السلام راغه، فرشتو ته سلام کوي، السلام علیکم ورحمت الله. د فرشتو د طرف نه جواب وشو، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دغه الفاظ حضرت آدم علیه السلام ته ویلی شو چې دا ستا او ستا د اولاد سلام دی، خپل منځ کې باندې یو بل سره ملاقات کوي. حضرت آدم علیه السلام الله رب ذوالجلال پیدا کو، په وادي نعمان کې پیدا کړی دی. الله رب ذوالجلال ورته حکم کو جنت ته داخل شو.
نو بی بی حوا علیه السلام یا په جنت کې پیدا شوې ده او یا د جنت نه بار پیدا شوې ده، دواړه قول راغلي دي. حضرت حوا علیه السلام ولې پیدا شو؟ آدم علیه السلام چې کله پیدا کړی شو نو دی یوازې خپه و، د ژوند ملګری نه و. معلومه دا شوله چې دنیا په یو تن باندې نه آبادیږي، اجتماعیت غواړي. چې اجتماعیت نه وي نو معاشره ملک نه آبادیږي. حضرت آدم علیه السلام خپه و، الله رب ذوالجلال په خوب راوست، خوب په تاری شو. الله رب ذوالجلال د حضرت آدم علیه السلام د ګس پختینا بی بی حوا علیه السلام پیدا کړه. خلقت من عضو الحي فلهذا تسمى الحوا. وی اے دادا ژوندي سیز نه پیدا شوی دا، د ژوندي جز نه پیدا شوی دا، د دې وجه نه ورته حوا علیه السلام ویل کی. بی بی حوا علیه السلام الله رب ذوالجلال د حضرت آدم علیه السلام د پختې نه پیدا کړی دا، او وی د ګس پختې نه پیدا شوی دا. نو رسول الله مبارک بیان فرمایي چې دا د ګس پختې نه پیدا شوی دا، او دا پختې چې کومه دا کاګه ده. وفيه اعوجاج، دا کوګواله ده پکې داسې. نو وای د دین سره به داسې وخت تیرې چې دا کوګوالم پکې وي او خپل پیدا بم ته اخلي، ځکه کو دا نیغې نو دا به ماته شي. نو د زنانو سره به ډېر په احتیاط ژوند تیرې. علا کل حال بی بی حوا علیه السلام چې کله پیدا شوه نو حضرت آدم علیه السلام ورته چې راپاسو د وی قتل نو فمال الیها ومد الیها یده. اے آدم علیه السلام راپاسې دو داسې ورته وکتل، الجنس الی الجنس امیلو وانسبو. نو بس خپل جنس ته انسان مایل کیږي، خامخا میلان برازي. بعضې انسان وی زما ښځو ته د سره میلان نه کیږي، دا دروغ وی. د ښځو په ماحول کې وی زه پاتې کیږم، ما سره په یونیورسټۍ کې جنکۍ دي، ما سره په هسپتال کې جنکۍ دي، ما سره په سکول کې جنکۍ دي. وی دا خلک اسې وی ما ته خو په شان د خویندو ښکاري، الکه ته د آدم علیه السلام نه زیات بزرګې، الکه ته د رسول الله مبارک نه زیات بزرګې. دا میلان خو الله رب ذوالجلال په حضرت آدم علیه السلام کې خو دی. دا میلان ښځو ته خو الله رب ذوالجلال پر رسول الله مبارک کې اخوده دی. په شریعت کې شهوت ممنوع نه دی، خو شهوت غالب کېدل ممنوع دی. دا به مغلوبه کې دا نه ده کو یو انسان کې شهوت نشته او دی وی چې زمانه خو د سره ګناه نه کیږي، نو بیا فائدہ د کمې خبرې، کمال د کمې خبرې، هغه مقتضی د ګناه چې دی خو تا کې موجود نه دی. نو بعض انسان وی نه موږ ته وی دا پشان د خویندو میندو ښکاري، موږ سره په یو محل کې په یو ځای کې زنانم دي، موږ ورته د خویندو په شانتي ګورو او د لوریانو په شانتي ورته ګورو. نو زمونږ استادو هغه وی دا کم انسان چې دا خبرې کوي وی دغه به دوه خبرې وي، یا خو دې دروغ وي، دروغجن دی، او یا دا چې دی اجړا دی. نو اجړا زنانو ته میلان پکې نه کیږي، بیا واقعي خبره صحیح ده. دا دوه خبرونه به خالی نه وي، ورنه چې انسان الله رب ذوالجلال نارینه پیدا کړي د به میلان زنانه ته کیږي او د زنانه میلان به نارینه ته کیږي. او بیا بعض خلک وی دا جنکۍ دي نه، خو دا بوډیګانې چې وي نو وی هی دغه خو څه خبره نه ده. نو لکل ساقطه لاقط، د هر غورځېدلې څیز دپاره اوچتونکی وي، د هر غورځېدلې څیز دپاره اوچتونکی وي. نه چې دا بوډۍ ده نو دا بوډاګان، ولې دوی د خپلې ښځې په ډېرانو غورځولې دي بوډاګانو سره، دا هم دروغ دي. نه میلان د بوډاګانو ته به کېږي، دا به ځان ساتي. علا کل حال موضوع رانه بل طرف ته ځي.
نو حضرت آدم علیہ السلام ورته لاس وروړو فقالت الملائکة ما هي آدم فرشتو وی نا ای آدم علیہ السلام منی شدا سکے آدم علیہ السلام او فرمایل ولی منشم وقد خلقت لی په تحقیق سره دا خو زما د پاره پیدا شوی دا ولی منشم فرشتو ورته او فرمایل حتی تعطی مهرها وی تر دې چې د دې د مهر ته ادا کی فقال آدم علیه السلام وما مهرها وی مهر څه شی دی آدم علیه السلام او فرمایل د دې مهر څه شی دی فرشتو ورته وی حتی تصلی علی محمد صلی الله علیه وسلم 3 او 10 او 17 مرات تر دې چې تب آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کرتا یا لس کرتا او په بل روایت کې لس کرتا راغلی دي چې په پاک پیغمبر باندې درود وایا نو البا دې تلاس وړي د دې وجه علما بیان فرمایي وای آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه د هر انسان د تخلیق چې دنیا ته څوک هم راځي رسول الله مبارک پکې واسطه جوړه شوې ده نو مانا طالب تپوس کو وای دا مہر دا رسول الله مبارک باندې دا درود ویل وای دا همال نه دی او وای دلته دا مہر وګرځیدو نو ما ورته وی ما اعتراض دا ثابت کړي چې امام ابو حنیفه حضرت آدم علیه السلام د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله وی کم شی چې د 10 درهم نه کم وي مال بوي او چې د 10 درهم نه کم وي هغه مہر نشي واقع کېده نو ما ته خو تلاول ثابت بیا دویمه خبره دا یاد وساته دلته چې دا مہر ورکړې شوی دی نو دا د پاره د آدم علیه السلام د فائدې یا د حوا بیبي علیه السلام د فائدې نه دی بلکې دا خو د رسول الله مبارک عزت او مرتبه بیانول مقصد دی دویمه خبره دا ده چې یو صحابي راغې او رسول الله مبارک ته وی مال وادو کسور سره نو نو رسول الله مبارک ورته وی سدي یاد کړی د قران څخه حسابه و اذا دغه مہر شو زنانه ته وی دا اوخه نو ما وی امام ابو حنیفه رحمه الله دغه قائل نه دي خو نور ائمه هو قائل دي على كل حال بی حوا علیه السلام پیدا شوی د آدم علیه السلام نه نو طالبان په یو بل باندې دا سوال کوي وای هغه کم دو انسانان دي چې انسانان دي او بنی آدم نه دي نو یو خود حضرت آدم علیه السلام بنی آدم نه دي او یو بی حوا علیه السلام بنی آدمو کې ګوره نه ده داونه چې حوا بی بنی آدم ده ځکه ابن او بنت زیوالی او لوروالی په طریقې معتاده سره کیږي لکه یو انسان چې د بل نه په کومې طریقې سره پیدا کیږي نو دې ته ابن او بنت ویلې کیږي دغه بی حوا علیه السلام پیدا شوی ده د آدم علیه السلام نه خو په طریقې معتاده سره نه ده دا فروعیت ثابت شوی دی خو په طریقې معتاده سره نه لکه یو انسان چې د بل نه پیدا کیږي ورنه د آدم علیه السلام با د بیبي حوا علیه السلام سره نکاح جایز نه و بیا خدا لور ده لور نه ده دا ته پیدا شوی په طریقې مختلفه ده په خرق عادت سره الله رب ذوالجلال دا بیبي حوا علیه السلام پیدا کړی دا نو د دغه وجنا ور سره نکاح جایز ده اباظ خلکو چې ویلي وي په شریعت آدمی کې د آدم علیه السلام په شریعت کې بدار او د لور سره نکاح نو دا قول ډیر زیات ضعیف دی دا گنجائش د قول د دلته نشته دی اصل خبره دا ده چې په طریقې معتاده سره حوا علیه السلام نه ده پیدا شوی نو حوا علیه السلام هم پیدا شو آدم علیه السلام هم پیدا شو الله رب ذوالجلال ورته فرمایل زما حکم منئ نافرمانی به نه کوئ ځمکه به آباد وي لاړ شئ جنت ته جنت کې مزې کوئ ولا تقربا هذه الشجره دی اونې ته مه نږدې کېږئ اونه کومه اونه وه مختلف
بحثونه پکې راغلي دي. خو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله بیان فرمایي ابهمو ما ابهمه الله، کوم شی چې الله رب ذوالجلال مبهم پرېښودی بس مبهم یې پرېږده. د دغې اونې نه ورته منع وفرمایل شوله چې دې ته به نه نږدې کېږي. الانسان حریص فیما منع، دا انسان چې د کوم څیز نه منع کوي او هغې ته بار بار ورځي. الله رب ذوالجلال ته منظوره وه چې دې به د جنت نه بهر کومه. انسان حریص په هغه څیز کې چې د څه نه یې منع کوي ورته وایي دا مه کوه، بیا یې خامخا کوي. هغه یو کس وایي بادشاه او وزیر ته وی چې دلته ما دا ښځه بنده کړې ده په دې کمره کې او دا چابي واخله او زه ځمه په سفر باندې، خو چې څو پورې ګورې زه نه یم راغلی دا دروازه به نه کولاوې، دا ما په دې کمره کې بنده کړې ده دا به نه کولاوې. هغه د خپل رعایا سره روان شو، لاړو سمنځه پورې چې ډېر مزل یې وکړو. اوس ګوري یو کس په اس باندې راخوشي دي، دوړې خیجي. چې راورسېدو همغه کس دی، همغه وزیر دی. بادشاه ته وایي بادشاه سلامت، دا چابي دې غلطه راکړې ده. هغه لاتلې نه دی او د ورته وایي چابي دې غلطه راکړې ورغلی دی. الانسان حریص فیما منع، انسان لالچي دی، حریص دی په هغې څیز کې د څه نه چې منې کې. ورته وایي دا کار مه کوه، بیا به یې خامخا کوي. او که ورته وایي دا کار وکړه بیا نه منې کوي. دا به د ده پکې څه غرض دی. هغه یو کس وایي بل ته ووایي چې هلکه دا انور دی، انور نه دې سوري ته شه، وایي نه سوري ته، د ده پکې وایي څه غرض دی. انسان د غرض لالچ کوي، حرس کوي خامخا. آدم علیه السلام ته وویل شو چې دې ته مه نږدې کېږه. اوږده واقعه ده، مختصر کوم یې. حضرت آدم علیه السلام دغه اونې ته نږدې شو او هغه حکم صادر شو د جنت نه د وتلو. آدم علیه السلام را بهر شو د جنت نه د شیطان په وسوسې سره. نو آدم علیه السلام په هندوستان کې بی بی حوا علیه السلام په جده کې، او دا شیطان چې دی د ده په باره کې ډېر اقوال راغلي. اصفهان کې راکو شوی دی یا نور دا بل ځای کې راکو شوی دی. علا کل حال آدم علیه السلام چې د جنت نه راتو نو ځان سره یې څو څیزونه راوړي. یو یې ځان سره دا حجر اسود راوړی، دا کم چې په کعبه مبارکه کې دی او د کعبې مبارکې په دې ګوټ کې اوس لګېدلی دی، دقه د جنت نه ځان سره راوړی دی. خو وایي دا تک سپینو او وایي دا د خلکو ګناهونو تور کو. د کعبې مبارکې ته چې څوک لاړ شي او ګناهګار وي نو دغه حجر اسود کې د دې مقناطیس په شانتي اثر الله رب ذوالجلال ایښودی دی، د خلکو دا ګناهونه راکاږي. نو دې ګناهونو دا تور کړی دی. یو ورسره امسا وه. او دویم کله چې آدم علیه السلام راتو د جنت نه، نو د جنت نه راوتل دام ډېر زیات مصیبت او غمو او جنت پسې ډېر زیات خپه و. نو د جنت د اونو پاڼې ځان سره راوړي دي. وایي هغه پاڼې آدم علیه السلام چې راوړلې نو وایي دغلته وشیندلې په دې ځمکه کې د خوشبو چې دا څومره اونې دي دا د هغې نه راوختلې دا عطرو. د دې وجې نه د ټولو نه زیات بهترین او اصل عطر چې کوم دی دا به د هندوستان وي، ځکه چې په هندوستان کې دغه د عطرو ونې راختلي دي، هغه د جنت د پاڼو د وجې. حضرت آدم علیه السلام الله رب ذوالجلال ځمکې ته راکوز کو. حوا بی بی په جده کې ده، آدم علیه السلام په هندوستان کې دی، بیا یو بل پسې خفه دي. حضرت آدم علیه السلام الله رب ذوالجلال کعبه مبارکه تبوتو، هغه حجر اسود دقه کعبه کې ولګېدو. د کعبه مبارکه نه چې طواف وکړو، جبرئیل علیه السلام عرفات تبوتو. په عرفات کې ورسره بی بی حوا علیه السلام میلو شوله. خو چې کله میلو شو نو یو بل یې نه پیژندل، ځکه چې موده ډېره زیاته وایي تېره شوې وه. نو چې یو بل ته مخامخ شو لا پیژنګلو نه وه. خو چې ښه وخت تېر شو نو په دقې عرفات کې بیا پیژنګلو شوله. نو د دې وجې نه په یو روایت کې د عرفات ته
عرفات د دې وجه نه وي چې آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام پکې یو بل وپېژندل. دنیا د دغې ځای نه شروع شوله. آدم علیه السلام او حوا بیبي علیه السلام الله رب ذوالجلال د ځمکې د آبادۍ دپاره پیدا کړي دي. ځمکې ته راغلل، ځمکه به آبادۍ، نو په ځمکه باندې وخت تېرو. آدم علیه السلام د بیبي حوا علیه السلام سره وخت تېرو او په ځمکه باندې هیڅ فساد نه و. خو چې کله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا علیه السلام یو دوه زامن او یو دوه لوریانې پیدا شولې، قابیل او حابیل، او د هغوی په خپل منځ کې بیا دغه منازعه راغله، جنګ راغی. په یو جنۍ باندې یو وی دا زما سره پیدا شوې ده، ما سره به واده کیږي، بل وی نه دا به ما سره کیږي. د شریعت د آدم علیه السلام موافق هغه قابیل راولګېدو، حابیل یې قتل کو. اول فساد په مخ د ځمکه باندې قابیل نه صادره شو او د هغې د وجې نه، فساد د وجې نه په دنیا کې نور هم نقصان راغی. ځکه چې په ګناه سره په دنیا کې نقصان راځي، په ځمکه باندې فساد راځي. د ټولو نه لوی فساد دا ګناه ده. ګوره د ټولو نه لوی فساد په مخ د ځمکه باندې دا ګناه ده. نو دغه فساد شروع شو. ولې؟ دا به خامخا کېدو. زمونږ دشمن شیطان هم د آدم علیه السلام سره راکو شوی دی. نو الله رب ذوالجلال حضرت آدم علیه السلام د ځمکې آبادۍ دپاره رالیږلی دی. دا الله رب ذوالجلال احکام به پې جاري کوي. دی خو یې ورسره دشمن هم رالیږلی دی. دوه متضاد طاقتونه به په ځمکه باندې چلیږي. یو به د آدم علیه السلام، بل به د شیطان. په دغې دواړو طاقتونو باندې الله رب ذوالجلال به فیصلې کوي. چا چې د آدم علیه السلام طاقت استعمال کو، ځمکه به آباد شي، دغه کس به جنت والا جوړ شي. دی بل چې د شیطان طاقت استعمال کو، ځمکه به روانه شي، دی به جهنم والا جوړ شي. حضراتو عرض مې دا کولو چې د ځمکې د آبادۍ دپاره الله رب ذوالجلال حضرت آدم علیه السلام پیدا کو. آدم علیه السلام خلیفه د الله رب ذوالجلال دی. دی به ځمکه آبادۍ، خو ځمکه په څه سره آبادېږي؟ ځمکه په عماراتو سره نه آبادېږي، ځمکه په بلډینګونو سره نه آبادېږي. د الله په حکم سره، د الله په نظام سره. د الله نظام دو څیزونه دي، یو حقوق الله، بل حقوق العباد. کم انسان چې د حقوق الله خیال وساتو، کم چې د حقوق العباد خیال وساتو، ځمکه آباده. چا چې د یو خیال وساتو، د بل نه نقصان. چا چې د دواړو خیال ونه ساتو، فساد راغی په مخ د ځمکه.